بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 22 نمبر درس دی. اقسام النجاسة و احکامها دا درس زمونږ شروع دی. هغې کې انشاءالله نن موږ د حدث قسمونه وایو. د دې نه د اقسام النجاست، اقسام د قسم جمع ده او نجاست ناپاکی ته وایي. نو د ناپاکی قسمونه و احکامها او د ها معنا ده د نجاست او د دې نجاست حکمونه، احکام دا د حکم جمع ده. نو بیا ما تاسو ته ویلي وي چې د دې نه مخکې درس کې چې د نجاست دوه قسمونه دي، یو نجاست حکمیه وي او یو نجاست حقیقیه وي. نو نجاست حکمیه تعریف هم مخکې ویلی دی او نجاست حقیقیه څه ته وایي هغه وروستو را روان دی. نو بیا مونږ اول د نجاست حکمیه د هغې تعریف وي، بیا ما تاسو ته ویلي وو کابل درس کې تاسو خیال وو. نو په هغې کې د نجاست حکمیه چې دی دې ته حدث هم وایي، حدث ناپاکی ته وایي. اوس دلته کې د حدث درته په دوو تقسیم کړی دی. والحدث واو معنا د او حدث معنا د ناپاکی. واو معنا د او، حدث ناپاکی ته وایي، انسان د ناپاکی په حالت کې وي. ینقسمو معنا د تقسیمیږي، تقسیمیږي. الا معنا د باندې، دلته به معنا وکړو باندې. او قسمین، قسم یو ته وایي او قسمین دوه ته وایي. جی قسم یو او قسمین دوه قسمه. قسم یو قسم ته وایي او قسمین دوه قسمه، دوه قسمه وایي. اوس تاته وایي جی والحدث ینقسم الی قسمین، او حدث ناپاکی چې ده ینقسم الی قسمین، په دوه قسمه تقسیمیږي، په دوه قسمه باندې تقسیمیږي، په دوه قسمه تقسیمیږي. یعنی دا حدث اوس دوه قسمه دی. یو ته وایي الحدث الاکبر، الحدث الاکبر، او بل ته وایي الحدث الاصغر. نو په دوه تقسیم شو. الحدث الاکبر، الحدث معنا د ناپاکی. مخکې مو وی بار بار لیکو چې دا خبرې بیا د ذهن نه وځي. او اکبر معنا د غټ. نو دوه قسمه ده دا ناپاکی، دوه قسمه ده. یو غټه ناپاکی ده او یو وړه اصغر وړو ته وایي. الحدث الاکبر غټه ناپاکی هغه څه شی ده؟ و معنا د او، هو معنا د هغه. دا غټه ناپاکی درته یادوي. کونو معنا د کیږي، الانسانی انسان. با معنا د سره او حال معنا د حال، حالت. یجب معنا د لازمیږي، لازمیږي یا واجبیږي. فی معنا د کی، ها معنا د یعنی دغه حالت کې هغه. الغسل معنا د غسل، مونږ هم ورته غسل وایو ټول، یعنی لامبلو ته غسل وایي. نو وایي جی والحدث ینقسم الی قسمین، حدث ناپاکی ته وایي ینقسم تقسیمیږي الی قسمین، په دوه قسمه. یعنی دوه قسمه ده د حدث چې دی، دوه قسمه ده. حدث ناپاکی ته وایي الحدث الاکبر، غټه ناپاکی. غټه د اکبر معنا د غټ او الحدث معنا د ناپاکی. نو غټه ناپاکی وهو او هغه، یعنی هغه غټه ناپاکی څه شی ده؟ اوس درته د دې غټې ناپاکی تعریف کوي چې دا غټه ناپاکی څه ته وایي. وهو او دا غټه ناپاکی کون الانسان، د بحال، انسان په داسې حال کې کېدل، د انسان په داسې حال کې کېدل. کون الانسان بحال، د انسان په داسې حال کې کېدل. یجب چې لازمیږي فیها، په دغه حالت کې الغسل، غسل. یعنی چې انسان په داسې حالت کې وي چې په هغه باندې غسل واجب شي. نو هغه کم حالت دی؟ نو هغه انسان باندې غسل ووړي. نو په دغه حالت کې بیا غسل کول لازم دي. دغه ته حدث اکبر وایي. یا داسې حیض، نفاس وغیره راشي د زنانو، نو د هغې ته عموم حدث اکبر وایي. نو په دغه حالت کې دا خو تا ته د دې تعریف وکړو د حدث اکبر څه ته وایي، چې انسان په داسې حالت کې وي چې په هغه حالت کې غسل واجب وي، غسل پکې واجب وي. نو هغې ته حدث اکبر وایي. چې انسان باندې غسل واجب شي هغه حالت ته حدث اکبر وایي. انسان باندې چې کله غسل واجب شي دغه حالت ته حدث اکبر وایي.
اوس خدا ته د حدث اکبر تعریف وکړو چې انسان په داسې وخت په انسان داسې حالت راغی چې هغه وخت کې به دا انسان ضرور غسل کوي نو بیا به پاکیږي نو دغه ته حدث اکبر وایي. اوس درته د حدث اکبر حکم وایي چې حدث اکبر کې به ته مونځ کولی شي یا نشي کولی. د حدث اکبر په حالت کې ته تلاوت کولی شي یا نشي کولی. اوس تا ته هغه حکم یادوي. ولا تجوزو واو معنا ده او، لا معنا ده نه، تجوز معنا ده جائز کیږي، جائز کیږي یعنی مطلب دا نه جائز کیږي. الصلاۃ منز، منز نه جائز کیږي. فی معنا ده کی، تلک معنا ده هغه یعنی دی، او حال معنا ده حالت. فی تلک الحال ولا تجوز الصلاۃ او منز نه جائز کیږي فی تلک الحال په دې حالت کې، په دې حالت کې یعنی د غسل په حالت کې. حاجی دا بره د غسل تعریف درته وکړو. اوس درته ولا تجوز الصلاۃ او منز نه جائز کیږي فی تلک الحال په دې حالت کې یعنی د غسل په حالت کې منز نه جائز کیږي. قضا معنا ده دغه شان، دغه شان. لا معنا ده نه او تجوز معنا ده جائز کیږي یعنی مطلب ده نه جائز کیږي. او دغه شان نه جائز کیږي تلاوت القرآن الکریم، تلاوت معنا ده تلاوت د قرآن تلاوت کول، او قرآن پاک ته وایي، او کریم معنا ده قرآن صفت ته یعنی قرآن کریم. موږ ورته قرآن مجید هم وایو، څوک ورته قرآن شریف وایي، څوک ورته قرآن مجید وایي، څوک ورته قرآن کریم وایي. نو دغه قرآن کریم. فی معنا ده کې، تلک معنا ده دی، او حال معنا ده حالت. اوس تا ته وایي جی د دې حدث اکبر تعریف یې درته وکړو چې انسان د غسل په حالت کې وي او په ده باندې غسل واجب وي نو دغه ته حدث اکبر وایي. نو په دې حالت کې بیا ولا تجوز الصلاۃ فی تلک الحال، په دې حالت کې ته مونځ هم نشي کولی. قضا او دغه شان لا تجوز تلاوت القرآن الکریم، د قرآن کریم تلاوت هم جایز نه دی فی تلک الحال په دې حالت کې. نو ګورئ جی چې په چا کوم انسان په حدث اکبر کې وي، حدث اکبر یعنی غټ ناپاکۍ کې وي، نو غټه ناپاکي څه ته وایي چې انسان د غسل په حالت کې وي، په انسان باندې غسل واجب وي. لکه انسان دی په سړو کې په چا باندې غسل ووړي، یا په زنانو کې داسې په چا باندې غسل واجب شي، یا داسې زنانو باندې د حیض یا د نفاس زمانه راشي. نو دغه حالت کې د دغه نه د پاکۍ یو حالت دا دی چې غسل به کوي. اول غټه لاره دا غسل دی چې اول به غسل وکړي، د هغې نه پس به بیا چې دی مونځ کوي او تلاوت به کوي. چې غسل په غسل حالت کې وي نو نه مونځ کولی شي نه تلاوت کولی شي. نو تلاوت چې دی دا په یو حالت کې بیا نشي کولی چې یعنی په یاده باندې هم نشي کولی، او په قرآن کې هم نشي کولی، په قرآن پاک له ګوتې هم نشي وروړی. دا بالکل حرام دی. قرآن کې الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون، یعنی قرآن پاک د پاکۍ په حالت کې ورسره ګوتې لګوئ، خو لا یمسه قرآن له ګوتې مه وړئ، الا المطهرون صرف دغه په حالت کې ورله ګوتې وړئ، د پاکۍ په حالت کې ورله ګوتې وړئ. نو چې انسان پاک نه وي نو په هغې حالت کې به دا قرآن له ګوتې هم نه وړي، د قرآن تلاوت به هم نه کوي، او بل به مونځ هم نه کوي. خو یو خبره پکې ده، داسې زنانه وي چې هغې د حیض یا د نفاس په حالت کې وي، نو هغې به که چېرته استادانې وي، عالمانې وي، ماشومانو ته سبق ښایي، نو بیا به یو ټکی ښایي. اوس الحمدلله رب العالمین پوره یو آیات دی، نو چې چاته سبق ښایي نو هغې ته به صرف یو ټکی ښایي الحمدو، بس بیا به پکې لږ وقفه وکړي، ماشوم به پسې الحمد ووایي، بیا به دا ورته ووایي لله، ماشوم به پسې لله ووایي، بیا به دا وایي رب، نو بیا به ماشوم رب ووایي، بیا به عالمین ووایي. نو یو ټکی ځان له ویلی شي، یعنی د دې غسل په حالت کې خو پوره آیات نشي ویلی. بل یو خبره پکې بله ده، پوره آیات که یو انسان د وظیفې په نیت باندې یو آیات نیولی دی که نه، د قرآن تلاوت، یو انسان دی هغه د قرآن یو آیات د وظیفې په نیت نیولی دی،
خو د وظیفې په نیت باندې وای، د قرآن د تلاوت په نیت باندې نه وای. هغه یو آیات دی آیت الکرسي ده، دا وایي چې یاره دا زما وظیفه ده، زه به روزانه دا ویمه دومره ځل 10 ځل به ویم 20 ځل به ویم، خو دا مې وظیفه ده، د تلاوت په نیت باندې نه ویم، د وظیفې په نیت باندې ویمه. نو دغه حالت کې بیا دا د وظیفې په نیت ویلی شي، خو که د تلاوت په نیت وایي که نه نو بیا جایز نه دی. دا به د قرآن یو آیات هم د غسل په حالت کې حدث اکبر په حالت کې د قرآن تلاوت به هم نه کوي، نه به په یاده باندې وایي، او که یاد هم وي ورته دا به نه وایي د قرآن تلاوت به نه کوي، او نه به قرآن له ګوتې وړي. ها بله یو خبره ده، که چېرته زنانه په داسې حالت کې وي چې هغې باندې حیض یا د نفاس زمانه وي، نو هغې په هغه حالت کې یا په نارینهو کې داسې یو کس وي چې هغه د غسل په حالت کې وي، نو بیا یو څادر به راواخلي، په هغې بیا قرآن مجید راواخله، نو سنبال ځای کې کېږدوه، خو ګوتې به ورله نه وړي او هغه قرآن سره به ګوتې نه لګې، بل خپل څادر راواخله، په هغې کې را قرآن ونیسه او بل ځای کې کېږدوه. نو دا خو د حدث اکبر خبرې شوې. اوس راځو الحدث الاصغر. حدث ناپاکی ته وایي او اصغر وړه یعنی وړه ناپاکي، ورکوټې ناپاکي. یو حدث الاکبر دی الحدث الاکبر غټه ناپاکي، او یو الحدث الاصغر دی وړه ناپاکي. نو تا ته د حدث الاکبر تعریف وکړو چې انسان د غسل په حالت کې وي، یعنی د انسان باندې غسل واجب وي، نو دې ته حدث اکبر وایي. او حدث اصغر څه ته وایي؟ حدث اصغر چې انسان چې دی هغه بې اودسه وي، غسل وغیره حالت کې نه وي، بالکل پاکي نور، خو اودسې نه وي، یا داسې دی چې انسان هوا خارج شي یا غټ اودس ماته وکړي یا ورکوټ اودس ماته وکړي، نو د لپاره بیا اودس لازم وي، نو دغې ته حدث اصغر وایي. اوس درته د حدث اصغر یعنی د ورکوټې ناپاکۍ، وړه ناپاکي، د وړې ناپاکۍ تعریف درته کوي. و معنا ده او هو معنا ده هغه، یعنی دا هغه مطلب دا وړه ناپاکي. کونو معنا ده وي، الانسان معنا ده، دلته هم د کونو معنا ده وي، کېږي نه وي. انسان معنا ده انسان، مونږ هم ورته انسان وایو. با معنا ده سره، حال معنا ده حالت، ٹھیک شو جی. او یجب معنا ده واجب کیږي معنا هم کولی شي، او لازمیږي معنا هم کولی شي. واجب یا لازم کیږي، واجب کیږي یا لازم کیږي. فی معنا ده کی، ها معنا ده هغه، یعنی حالت، په دې حالت کې. الوضو او دس ته وایي. و معنا ده ها، دا خو درته تعریف وکړو جي. د حدث اصغر تعریف چې دی که نه د دې وهو نه شروع دی او الوضو پورې دی تعریف شو. بیا ولا تجوز الصلاة في تلك الحال ولكن تجوز فيها تلاوة القرآن الكريم شفويا. دا بیا حکم دی. دقه شان د حدث اکبر چې دی د تعریف د دې ځای نه شروع دی تر دې ځای پورې دی، دا تعریف دی. او بیا دا ولا تجوز الصلاة في تلك الحال كذا لا تجوز تلاوة القرآن الكريم في تلك الحال، دا حکم شو. ٹھیک شو جی. دقه شان د حدث اکبر د حدث اصغر تعریف کم یو دی، وهو او هغه حدث اصغر هغه وړه ناپاکي، کون الانسان د انسان کېدل دي، بحال په داسې حالت کې یجب چې واجب کیږي یا لازم کیږي، فیها په داسې حالت کې الوضوء اودس، یعنی انسان په داسې حالت کې دی چې په هغه حالت کې په ده باندې اودس لازم دی، لکه غټ اودس ماته وکړو یا ورکوټ اودس ماته وکړو یا دغه شانتې هوا تې خارج شوه یا دغه وکړو اوده شو او د خوب نه پس بیا د خوب سره د انسان اودس ماتېږي چې انسان ډر ووخي اوده شي دې سره اودس مات شي، نو بیا به راپاسي نو اودس به وکړي. یا دغه شانتې د بدن نه داسې څه ځای وینې شو او د هغې نه هغه وینه روانه شوه، حرکت یې وکړو، نو په داسې حالت کې اودس مات شي د انسان، نو دغه حالت کې به بیا اودس کوي. نو چې اودس وکړي نو په دغه حالت کې بیا دا تلاوت هم کولی شي، منځونه هم کولی شي، نفلونه هم کولی شي، روژه هم نیولی شي، هر یو کار کولی شي. نو دغه درته وایي وهو او دا وړه ناپاکي، دا وړه ناپاکي چې دا کون الانسان بحال د انسان په داسې حالت کې کېدل دي، یجب فیها الوضوء چې په دغه حالت کې اودس واجب کیږي، یعنی انسان په داسې حالت کې وي چې په هغه حالت کې په ده باندې اودس واجب کیږي، نو دغه ته حدث اصغر وایي. با تا ته اوس د دې حکم وایي. و معنا ده او، لا معنا ده نه، تجوز معنا ده جایز کیږي،
الصلاة معنا د مونځ او فی معنا د کی تلک معنا د هغه او حال معنا د حالت هغه حالت و معنا د او لکن معنا د لیکن تجوز معنا د جائز کیږي فی معنا د کی ها معنا د دغه حالت کی هغه یعنی هغه حالت کی تلاوت ته وای قرآن مجید ته وای او کریم یعنی مونږ ورته قرآن کریم هم وایو شفویًا شفتون چې دی شفتون دا د شونډو ته وایي او شفویًا معنا دا شونډو والا دا یا چې ده که نه دا د نسبت دپاره ده د تعلق دپاره ده چې د شونډو سره د څه تعلق وي نو هغې ته شفویًا وایي نو د شونډو والا تلاوت یعنی لیکن جایز کیږي تجوز معنا جائز کیږي فیها په دې حالت کې تلاوت القرآن کریم شفویًا زبانی یعنی په زبانی مطلب چې د یادو تلاوت وي قرآن نه راخلي او په یاد باندې وي صرف شونډې خوځې خپل تلاوت کې نو دغه بیا حالت دغه ته زبانی ورته وایي ښه یعنی په یاده ګورئ جی اوس تا ته وایي الحدث الاصغر ولنا پاکی وهو او دا ولنا پاکی هغه ده کون الانسان چې انسان وي بحال په داسې حالت کې یجبو چې واجب کیږي فیها په دغه حالت کې الوضوء اودس اوس تا ته ولا تجوز الصلاة چې اودس نه وي که نه ولا تجوز الصلاة مونځ نه جایز نه دی بیا چې اودس نه وي ښه جي دا حدث اصغر کې چې اودس نه وي نو بیا مونځ جایز نه دی فی تلک الحال په دې حالت کې د بې اودسۍ په حالت کې چې اودس دې نشته نو په دې حالت کې ستا مونځ بیا نه کېږي جایز نه دی ولیکن لیکن او معنا ده او لیکن معنا ده لیکن او لیکن تجوز جایز کیږي فیها په دې حالت کې تلاوت القرآن الکریم د قرآن کریم تلاوت کول شفویًا زبانی په یاد باندې د قرآن له لاس نشي وړی چې اودس دې نه وي خو چې قرآن درته یاد دی نو ته تلاوت کولی شي اودس دې نشته خو ته تلاوت کوه ځکه چې ته خو ورله ګوتې نه وړي تا ته یاد دی نو ته په یاد باندې تلاوت کوه که اودس دې نه وي نو ته تلاوت کولی شي خو چې یو خو حدث اکبر دی حدث اکبر غټه ناپاکي ده چې هغه انسان د غسل په حالت کې وي نو په هغه حالت کې نه مونځ جایز دی او نه قرآن نه خو ګوتې وړل بالکل نه دي جایز خو قرآن په یاد هم نشي ویلی د غسل په حالت کې او یو حدث اصغر دی وړه ناپاکي چې انسان خو غسل وغیره کې نه دی پاک دی خو صرف اودس نشته نو د اودس په حالت کې ته مونځ نشي کولی او نور د قرآن تلاوت چې کوم درته په یادي نو هغه کولی شي چې اودس دې نه وي نو ته مونځ خو په یو حالت کې هم نشي کولی او هر قسم مونځ نشي کولی خو د قرآن تلاوت په یاده کولی شي او حدث اکبر څه ته وایي چې انسان باندې غسل واجب وي نو په دغه حالت کې نه مونځ کولی شي نه د قرآن تلاوت په قرآن کې کولی شي نه قرآن له ګوتې وړی شي او نه په یاده د قرآن تلاوت کولی شي خو حدث اصغر کې چې اودس دې نه وي نو په یاده خو قرآن تلاوت کولی شي خو قرآن له ګوتې بیا نشي وړی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام